بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلامونه مخلې ملګرو، سید کامران یم. دا ویډیو چې دا په یو ډیر مهم ټاپک باندې په یو ډیر مهمه موضوع باندې جوړم، نو زوم غواړم او زما خواهش هم دا دی چې تاسو سره دا ویډیو در اخیره پورې وګورئ. د هغې وجه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې نن سبا کوم موجوده صورتحال دی د هغې پس منظر سره، یعنی کې په خیبر پښتونخوا کې دا خبرونه راځي چې د خیبر پښتونخوا مختلفو ضلعو ته، یعنی دیر، بونیر، سوات، باجوړ دي، د طالبان واپس راغلي دي. نو په دې ویډیو کې صرف د دې لږ پس منظر ګورو چې دا سلسله دوباره څنګه شروع شوه. د پاکستان حکومت خو د 2009 نه پس دا خبره کوله چې موږ سکیورټي اپریشنز وکړو، موږ طالبان ختم کړو. دا سلسله دوباره څنګه سٹارټ شوې ده؟ نو زه به تاسو دا ووایم چې په تیر شوي کال په نومبر کې په وزیرستان کې دوباره د امن و امان صورتحال چې دی دا خراب شو. تاسو د دې خبرې به علم چې په وزیرستان کې د تیرو ډیر وخت نه صورتحال چې دی خراب ول، د دهشتګردو بیا سکیورټي ادارو چې دی هغه اپریشنز وکړو او هغه بیا دا خبره وکړه چې موږ دهشتګرد چې دی د هغې نه علاقه صفا کړه، کلیر کړه، امن امان هم بحال کړو. خو بیا په تیر شوو څو میاشتو کې بیا د ټارګټ کیلینګ سټارټ و، خلک په ویشتلو، او بیا چې به چا تپوس کوو نو هغه به چې دا نامعلومه افرادو فایرینګ وکړو، کسان مړه شو، بس حکومت په افسوس وکړو، خبره ختم شوه. بیا د هغې علاقې کم خلک چې دی عثمانزی چې دی یا مسعود چې دی هغې خلکو بیا احتجاجونه وکړو او د هغې نه علاوه هغې جرګې وکړې چې د افغانستان کې د طالبان حکومت دی د هغې په توسط سره هغې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکړي او هلته امن و امان چې دی هغه برقرار کړي. ویلی شي چې لاول دا جرګې چې دی دا په مقامي سطح باندې وشوي او بیا چې کله په دې کې پیشرفت وشو نو دا غټ شکل اختیار کو. دا خو د دې یو مختصر شانتي بیکګراوند او بیا دغه غټ شکل باندې یا په غټه سطح باندې چې کوم جرګې شوي دي نو په دغې جرګې کې تقریبا بیا 50 کسان چې وو هغه چې دی افغانستان ته لاړو او د افغانستان د طالبانو کوم حکومت چې دی د هغې په وساطت سره یا د هغې په تھرو سره د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکړو. او دا جرګه کم چې په 50 کسانو باندې مشتمل وه د طالبانو سره مذاکرات لتلې وه. طالبانو صرف په هغې ټایم کې دومره وکړو چې ډزبندۍ اعلان یې وکړو او د دغې مذاکراتو بیا نتیجه دا ده چې دغې مذاکراتو په نتیجه کې په دیر کې د پی ټي آی د صوبایي اسمبلی کوم رکن چې دی لیاقت علي خان په هغه باندې قاتلانه حمله شوې ده او د هغه کم 4 ملګري چې پکې دي هغه شهیدان شوي دي او په خوش قسمتۍ سره د بچ شوی دی، ژوندی پاتې شوی دی، اگر چې زخمی شوی ډېر زیات دی. دغه شان دی یو څو ورځې مخکې بیا د امن کمیټۍ کوم رکن چې ادریس خان په هغه باندې خودکش حمله شوې ده او هغه پکې شهید شوی دی. نو دغه ټوله سلسله ده. د دې خبرې دلته دا سوال بیا بل را پیدا کېږي چې کله د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کېدو او هغې د ډزبندۍ اعلان کړی او د غیر معینه مدته پورې، نو آیا هغه دا یو قسمه د مذاکراتو د ناکامۍ اعلان دی چې هغې خپلې کاروایانې چې دی هغه سیوا کړي دي په خلکو باندې خودکش حملې او قاتلانه حملې هغې دوباره شروع کړي دي؟ نو آیا دا د دغې مذاکراتو د ناکامۍ یو اعلان دی؟ دا خو یو مختصر شانتي د دې بیکګراوند و. بیا په دې کال په اګست میاشت کې عثمانزو قوم چې دی هغې یو غټ احتجاج وکړو دوباره د ټارګټ کیلینګ خلاف او تقریبا دا احتجاج چې دا په 28 ورځو باندې په 30 ورځو باندې مشتمل و. 30 ورځې پس بیا شهباز حکومت ته د هوش راغی او هغه یو سوله رکنی کمیټي جوړه کړه چې د هغې خلکو سره مذاکرات وکړي، یعنې د عثمانزو قوم سره مذاکرات وکړي، د هغې مطالبات ومنلی شي، هغې واوري. خو دا خبره دلته ډېره زیاته مهمه ده چې زه تاسو ته دا ووایم چې په دې سوله رکني کمیټۍ کې زموږ هغه پولیټیکل پولرایزیشن دومره شوی دی یا هغه سیاسي اختلافات زموږ دې حد ته رسېدلي دي چې هغې د پی ټي آی حکومت کم د صوبې حکومت چې دی هغې به کې مکمل اګنور کو په دې کمیټۍ مذاکراتي کمیټۍ کې سوله رکني کم کمیټي چې وه هغې به کې شامل کړي. نو زما دلته د دې خبرې نه یو دا اندازه کېږي چې زموږ حکومت په دې دومره سیاسي په دومره سنجیده مسلو کې هم هغه سیاست طرف ته ځي او خپل هغه سیاسي انتقام د یو بل نه وباسي. خیر دلته د دې خبرې نه ظاهرېږي چې موږ په دومره مهمو مسلو باندې هم خپل سیاست کو او د یو بل نه سیاسي انتقام چې دی اخلو. بیا دا صورتحال چې دی دا اکسټینډ کېدو اوږدېدو او په سوات کې په مټه کې غالبا بیا د هغې ځګي ډي پي او چې دی هغه طالبانو ګرفتاره کړی او یو فوجي افسر او د ډېره د حیرانتوب خبره دا ده چې بیا هغې ریلیز څنګه کړو، هغې رها څنګه کړو، مقامي خلکو د هغې د جرګې ولېږلې او د جرګې په ذریعه باندې دی چې هغه کسان چې دي هغې رها کړو. د هغې نه علاوه
د مختلف سیاسي کم رهنماګان چې دي سیاسي خلک چې دي سیاسي پارټو مشران چې دي هغه دا خبره کی چې په صوبه کې د پی ټی آی کم چې اراکین دي یا چې پی ټی آی کم کسان چې دي وزرا دي د هغې نه طالبان بته غواړي او د باقاعده بته ورکي او د هغې خبرې تصدیق چې دی د عمران خان بیا په خپل یو بیان کې کړی دی چې زموږ ایم پی ایس ته ایم این ایس ته کالز کیږي او د هغې نه باقاعده بته غواړي او دمکیانې ورته ورکولی کیږي د دې نه علاوه د حیرانتوب خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا کم سی ایم صاحب چې دی هغه د دې حوالې سره په صوبه کې او په سوات او د هغه په علاقه کې په مټه کې د طالبانو په موجودګۍ په حواله سره د ډي پی او د گرفتارۍ په حواله سره هیڅ بیان نه دی ورکړی نه د هغې په باره کې تصدیق کړی دی چې عمران خان دا خبره کوي چې زموږ وزارت ته دمکیانې ورکړې شوي دي هغې ته د بتې لپاره کالز کیږي نو هغې نه د دې خبرې تردید کړی دی نه د هغې خبرې تصدیق کړی دی دا چونکې د هغې دا عمل او دا خاموشي چې ده هم ډېره معنیخیز ده د هغې نه علاوه مراد سعید صاحب چې دی هغه په دې طرف باندې ډیر زیات اکټیو دی په دې باندې ډیر زیات خبرې کوي خو هغه په دې کې هم لږ ډیر هغه ولی شي چې سیاسي ټچ ول ورکړي هغه په دې معامله کې هم سیاست چې دی هغه لږ وړاندې کیښی دی په دې ټوټل صورتحال کې زه د این پی کم کوششونه چې دي د هغې منډې تړي چې دي هغې د ډېر د قدر په نظر باندې ګورم این پی په دې ټوټل صورتحالو باندې آل پارټي یو جرګه راغوښتې ده چې په هغې کې ټولو سیاسي پارټو ته یې یا د هغې ځایګي کم سټیک هولډرز چې دي هغې ته یې دعوت ورکړی چې په هغې کې هغې شامل شي یو ډېره غټه جرګې راغوښتې وه او موږ چې پخپله هغه ولیدو په حیثیت یو پښتون بچی موږ په دې باندې خوشحاله شو او زموږ امید دا دی چې که په نور هېڅ خبره کې نه خو کم از کم په دې امن کې خو کم از کم موږ پښتانه چې دي هغه دا یو میسج ورکړو خو بیا هم په دې کې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې بعضې سیاسي پارټیانې چې دي هغې نه وي راغلي د هغې نه هغې د عوامو د دې مسلو په سنجیدګۍ کې پته لګي چې هغې په دې صورتحال کې څومره سنجیده دي د هغې نه علاوه موږ د خیبر پښتونخوا عوامو ته وګورو نو په دې پیره عوام چې دی هغه ډېر زیات اکټیو دي ډېر زیات سنجیده دي په دې مسلو کې راوتي دي خپل غږ پورته کړي خپل په سوشل میډیا باندې ټرینډز چلي په سوشل میډیا باندې مختلف اوازونه راچوتي نو په دې ټوټل صورتحالو کې که موږ وګورو نو د پښتني سیمې د قام د هغې د ځوانانو چې دی هغه یو ډېر بهترین ریسپانس دی یو ډېر بهترینه جواب دی او ریاست ته هغې په برپور طریقه باندې خپل اواز چې دی هغه رسي او دا خبره کی د هغې صرف یو مطالبه ده چې موږ په خپل علاقه کې موږ په خپل صوبه کې موږ په خپل ضلع کې امن غواړو موږ غواړو چې زموږ بچي دي زموږ کاروبارونه دي زموږ خویندې میندې دي زموږ تعلیم چې دی هغې ته د امن میلاو شي هغې دې د دې دهشتګردۍ دوباره ښکار کیږي نه اوس که موږ ګورو په دې ټوټل صورتحال کې په کم 50 رکني کمیټې چې تللې وه افغانستان ته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کول نو موږ دې طرف ته ګورو چړمبې دا خبره کیږي چې دا په دې کې د پاکستاني سیاسي رهنمایان چې دي د کم مشران چې دي د هغې نه بلکل تپوس نه شوی دا خبره کیږي چې دا د جنرال فیض چې کم د آی ایس آی چیف پاتې شوی دی بیا د هغې نه علاوه د پېښور کور کمانډر پاتې شوی دی اوس د بهاولپور ریسنټلی د بهاولپور کور کمانډر چې دی هغه پوینټ شوی دی مقامی خلک دا وایي چې موږ ته جنرال فیض حمید دا ویلي دي چې تاسو لاړ شئ او د هغې سره په خپلو خبره وکړئ تاسو چې څنګه سم راځئ خیر د دې جرګې په کریډیبلیټي باندې د دې په اختیار باندې هم ډېر سوالونه چوتیږي خو دې چې کله تللی دي او د هغې نه پس خبرونه کم راغلي دي یا هغې پخپله د دې جرګې د کسانو چې کم تصدیق کړی دی چې د طالبانو کم مطالبات دي د طالبانو کم مطالبات دي او بیا د حکومت پاکستان ورته کم مطالبات کیښي دي نو راځئ تاسو دا وایم چې د طالبانو کم مطالبات دي هغه راته وایم او بیا د هغې نه پس د پاکستان د حکومت کم مطالبات دي او بیا د دې ټوټل جرګې د دې مطالباتو په حواله سره زما او د پښتون قام کم سوالات دي هغه هم تاسو ته ښیم مختصر درته وایم طالبانو د هغې جرګې نه دا مطالبه کړې ده چې موږ په هر حال باندې کم فاټا چې دی هغه اوس انضمام شوی و په خیبر پښتونخوا کې وی د طالبانو دا مطالبات دي چې فاټا په هر صورت کې به د هغې زوړ حال چې دی هغه به ریسټور کیږي د
د هغې نه علاوه د ټي ټي پي مدني تحریک طالبان پاکستان مطابق د هغې دا خیال دی چې د پاکستان آئین چې دی دا یو غیر اسلامي آئین دی، نو د پاکستان په آئین کې به ترامیم کیږي. هغې بل مطالبه دا ده چې د فاټا نه به تقریبا 60% فوج چې دی هغه به بهر ته وځي. بله مطالبه د هغې نه پس دا ده چې زمونږ کم ملګري چې دی گرفتار دي هغې به ټول رها کیږي او موږ ته به د عام معافی اعلان کیږي. موږ که مطلب هر قسم جرم کړی دی که هغه په غټ مقدار کې دی که په کچ مقدار کې دی که سنگین دی که نه دی، موږ ته به د عام معافی اعلان کیږي. دا د طالبانو کم غټ مطالبې چې دي هغې د پاکستان حکومت ته دا کیښي دي. بیا د پاکستان د هغې نه کوم مطالبې دي په هغې کې چې د اوسه پورې زما په علم کې کم دا ما کم ریسرچ کړی دی، د هغې مطابق دا دي چې د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت هغې ته دا مطالبات کیښي دي چې ټي ټي پي به په پاکستان کې خپله یوه هم کاروایي نه کړي، یعنې هغه به خپل ټوټل کاروایانې چې دی هغه په پاکستان کې بندي کړي. د هغې نه علاوه ټي ټي پي به د پاکستان په فوج باندې حمله نه کړي او د هغې نه علاوه په افغانستان پاک افغان بارډر باندې چې کوم باډ یا خاردار تار لګېدلی دی هغه به هغې ته څه نه وي، څه نقصان به ورته نه رسېږي. دا د پاکستان د حکومت چې دی دا د هغې مطالبات دي. اوس تاسو ته دا وایم چې د دې مطابق کم سوالونه زما په ذهن کې راچوتېږي، کم د خلکو په ذهن کې راچوتېږي. دا ډېر مهم سوالونه دي، دا راسره واورئ. په دې موجوده صورتحال کې کم مذاکرات چې کېږي، کومه جرګه چې ده د هغې په کریډیبلیټي باندې، د هغې بیا په طریقه کار باندې زما هم او د پښتون قام د ټولو خلکو یو څو سوالونه دي. پکار دا ده چې دې ته د دې سوالونو جواب موږ ته میلاو شي. هغه سوالونه تاسو ته یم، راځئ زما سره اوسئ. لومړی سوال دا دی چې کله د ټي ټي پي سره مذاکرات کېدو نو په هغې مذاکراتو کې پارلیمنت آن بورډ ولې نه واخیستلی شوی دی؟ په پارلیمنت کې دا خبره ډسکس شوې ولې نه ده؟ یا د پارلیمنټیرین کم کسانو چې د جرګه منعقد کوله آیا د پارلیمنټیرین بالکل د دې خبرې اهل نه ګڼل چې هغې دا خبره بالکل مناسب ګڼله نه چې د دې سره دا خبره ډسکس کړی شي؟ د هغې نه علاوه دا خبر بار بار کېږي چې د فاټا به پوراني سټیټ پوراني شکل ته واپس ځي، خو زه به دا خبرې ته بار بار وکړم او دا خلک هم دا خبره کوي چې فاټا خلک دا غواړي چې فاټا دې دوباره ریسټور شي. بالکل نه، د فاټا جرنلسټان، د هغې سټوډنټان، د هغې الیکټیبل چې دي هلته چې کوم اوس خلکو الیکشن نښ کړی دی او هغه الیکټ شوي دي، هغې بالکل دا نه غواړي چې فاټا چې دی هغه پخواني زوړ نظام ته 100 کلنې زوړ نظام ته لاړ شي او دوباره د یو پسمانده علاقه شي. هغې دا غواړي چې فاټا ترقي وکړي، فاټا ته پولیس راشي، هلته ایجوکیشن راشي، هلته هیلت راشي. نو آیا د فاټا د عوامو د خواهشاتو برخلاف به دوباره فاټا هغې زوړ سټیټ ته واپس لاړ شي؟ یو سوال دلته دی چې آیا د فاټا د انضمام چې دی دا جان بوجھ کې ناکامه کېدو طرف ته بوځي یا دا جان بوجھ کې یو پلانټ طریقې باندې د فاټا د انضمام چې دی د خیبر پښتونخوا سره دا د ناکامه کولو کوشش کېږي چې د دې په نتیجه کې دوباره دغه علاقو ته ګډ طالبان کله چې کوم ګډ او بیډ طالبانو، نو آیا د ګډ طالبانو د راوستلو دوباره یو نظام کېږي او د هغې یو خاص باقاعده پلان تیاریږي؟ د هغې نه علاوه کوم مذاکرات چې کېږي په دې کې خو ځایي کوم اعلی شخصیات چې دي، کوم ملکانان چې دي یا دلته د فاک فوج سابقه افسران دي یا داسې نور خلک دی، خو دلته مین مهم سوال دا دی د کوم خلکو د APS په شکل کې د هغې بچي چې شهیدان کې شوي دي، په ټارګټ کلینګ کې د هغې بچي شهیدان کړي شوي دي، د هغې نمایندګي څوک کوي؟ آیا هغه ملکانان کې کوم چې د هغې زوړ نظام بینیفیشري ده، آیا هغه خلک په د دې خلکو چې دی هغه به د دې نمایندګي کې؟ بل یو مین سوال دا دی چې کله طالبان دا مطالبه کوي چې موږ ټوټل موږ ته د عام معافی اعلان وشي او موږ چې کوم مقدمات دي دا ختم کړی شي، نو آیا هغې ته به دغې خلکو ته کوم چې د APS په دې واقعه کې ملوث دي یا په مختلفو خلکو بچي چې دي شهیدان کړي شوي دي هغې ته به د عام معافی اعلان کېږي، یا آیا زموږ کوم خلکو چې کوم نقصانات شوي دي، جاني نقصانات شوي دي او د هغې دومره خواږه خلک چې د هغې شهیدان شوي هغې به دا خلک معاف کړي؟ حکومت به د دې خلکو د څنګه مطمئن کړي چې د هغې ته د عام معافی اعلان کړي؟ د هغې نه علاوه په 2016 کې چې کله نیشنل ایکشن پلان چې دی هغه تیار شو او په هغې ډیسیژن آل پارټي کانفرنس وشو، هغه یو فاینل شو چې په دې باندې موږ د غوښتنو په هغې کې تقریبا 3 پوینټ دا و چې په پاکستان کې به دوباره مسلح ګروپ ته چې دی هغه دوباره اجازت نه ورکړی کېږي، نه به هغې ته دوباره د منظم کېدو چې دی هغه فیسیلیټیز یا ورته هغې ته اجازت نه ورکړي، د هغې خلاف په کار کېږي. آیا اوس دوباره د هغې پوینټ چې دی نیشنل ایکشن پلان هغه پوینټ چې دی هغه د ریجیکټ کو، ختم کو، منسوخ کو او په هغې باندې دوباره تحریک طالبان دوباره فاټا ته هغې ته د راتلو اجازت ورکړي؟ یو سوال دا دی.
د دین علاوه د تحریک طالبان پاکستان دا خبره غني چې د پاکستان آئین چې دی هغه د اسلامي آئین نه دی، هغه غواړي چې د پاکستان د آئین په بعد شوقونو کې چې دی هغه ترمیم وکړي شي. نو که بالفرض دا کېږي د هغې په خبره باندې موږ دا ترامیم کو، نو آیا موږ د دې خبرې مطلب دا شو چې موږ سرنډر وکړو هغې ته او د هغې مطالبات موږ یو مسلح ګروپ ته موږ سرنډر وکړو، د هغې مطالبات موږ ومنل، بیا که بالفرض د هغې په وینا باندې موږ د مطالبات کو، نو داسې خو په سبا په پاکستان کې مختلف مسلح ګروپونه راپابسي او هغه به وي چې زموږ یو خاص ډیمانډ دی د پاکستان د آئین پلان کې شک چینج کړي، پلان کې شک چینج کړي، بیا به د هغې لپاره موږ دا کو. یو دلته مهمه خبره دا ده چې د ټي ټي پي سره مطالبات کېږي او ویلی شي چې د ټي ټي پي د انډر د لاندې 18 ګروپونه دي، نو په دې کې به بیا موږ څنګه میک شور کو چې د کم کم ګروپ سره مطالبات شوي دي، کم کم ګروپ د دې مطالباتو حامی دی، کم د دې خلاف دی. مین سوال دا دی چې بیا خو په پاکستان کې نور مختلف مسلح ګروپونه دي، نو د هغې سره مذاکرات کېږي که نه صرف د ټي ټي پي سره مذاکرات کېږي؟ یو سوال دا دی. د طالبانو سره دا بالفرض د مذاکرات کامیاب شو، نو دا خبره به یقیني څنګه کېږي؟ په دې خبره به عوام د باور څنګه کولی شي چې طالبان چې دی د هغې نه پس په خلکو خودکش حملې نه کړي، په خلکو باندې به ټارګټ کلینګ نه کړي؟ دا خبره به میک شور څنګه کېږي؟ د دې نه علاوه صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا په دې خبره خاموش ولیدی او هغه د دې خبرې د منلو نه منکر ولیدی یا خاموش ولیدی چې په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په ډېرو علاقو کې طالبان موجود دي، د هغې د قیام نه دی منکر ولیدی او سی ایم صاحب چې دی هغه به دې بیان ولې نه کړي، هغه د دې خبرې تردید او تصدیق ولې نه کړي چې زموږ خلکو ته چې دی هغه د بتخورۍ یا د بتۍ اخیستلو یا د مختلف دمکیانې راځي او په وفاقي حکومت هم په دې خبره کې ناکامه دی چې هغه خلک لاړ شي او هغه خلک مطمئنه کړي. علاوه مفتي تقي عثماني صاحب چې دی هغه هم افغانستان ته تللی او هلته د هغې طالبانو سره مذاکرات کړي. مین سوال دا دی چې مفتي تقي عثماني هلته تللی ولې و، نو ولې شي چې افغانستان طالبان چې دي هغه د دیوبند مکتب فکر سره تعلق ساتي؟ مفتي تقي عثماني صاحب چې دی هغه خپل مشر ګڼي، خپل استاد ګڼي، نو د پاکستان دا خبر هم کېږي د پاکستان حکومت د اوسه پورې د دې خبرې تصدیق نه کړی، خو ویلی شي چې مفتي تقي عثماني صاحب چې د پاکستان حکومت او د پاکستان فوج په وینا باندې هلته تللی دی چې هغه خپل اثر رسوخ استعمال کړي او د طالبانو سره مذاکرات چې دي هغه نور هم کامیاب کړي، ځکه چې ټي ټي پي طالبان کم دي یا د افغانستان کم طالبان چې دي هغه مفتي تقي عثماني صاحب پکې ډېر شاګردان دي او هغه مفتي تقي عثماني صاحب ته ډېر په عزت په نظر باندې ګوري او هغه خپل یو استاد ګڼي. اخره کې زه دا خبره ډېر په ویاړ باندې وایم، ډېر په فخر سره وایم چې د پښتونخوا عوام چې دی هغې اوس هم ډېر په نره باندې خپل عوام چې دی هغه چارواکو ته رسي او خپل اواز چې دی هغه یې چوت کړی دی، خپل اواز یې چوت کړی او هغه خپل دا خبره کی چې موږ له په خپل خاوره باندې امن پکار دی، موږ ته د سیکیورټي ادارې زموږ حکومت چې دی هغه د موږ ته په هر صورتحال باندې امن راکړي. هغه خپل اواز چې دی هغه د سوشل میډیا په تھرو باندې ډېر په ښه انداز باندې خلکو ته رسي او ډېر خلک چې دی هغه متحده کړي دي، اکټیویټ کړي دي او په دې مسلې په نوعیت په سنګینۍ باندې هم هغه خبري چې دا خبره څومره سنګینه ده او څومره دا په کوم طریقه باندې په دې علاقه کې دوباره د طالبانو د راتلو یو پلان کېږي. په اخره کې دا ټوټل صورتحال چې دی په دې کې که موږ وګورو د پاکستاني میډیا چې کوم کردار دی هغه ډېر زیات شرمناک دی، ډېر زیات شرمناک دی. او که موږ دا وګورو زموږ صوبایي حکومت د کې بي کې حکومت هم کله چې په مټه کې فوج افسران چې دي هغه ګرفتار شو، هغه نو په هغې ټایم کې په سوشل میډیا باندې په هغې باندې خبره هم نشي کوي، مطلب هغې خپل نااهلي چې ده هغه بیا دومره حد ته رسي چې هغه خپل نااهلي په دومره په زور زبردستۍ باندې دبا وهي. نو په دې صورتحال کې د پاکستان میډیا چې ډېر یو شرمناک کردار ادا کړي، خو بیا هم هغه افسر افغان وایي که نه چې افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسي فیسبوک په بکار راولم اخبار به پې وخم. نو موږ خیبر پښتونخوا کم ځوانان چې دي هغې ډېر اکټیو دي په سوشل میډیا باندې او خپل پیغام چې دی رسي او هغه بار بار دا خبره کوي په هره مظاهره کې او په هر احتجاج کې په هر جرګه کې هغه دا خبره کوي چې موږ صرف امن غواړو، موږ د امن نه علاوه هېڅ هم نه غواړو. خو بیا هم دا خبره ده چې ریاستي ادارې او ریاست په دې خبره کې مکمل فیل شوی دی چې هغې ته د هغې په خاوره باندې امن وکړي. امید دی انشاءالله چې تاسو به په دې پوره صورتحال باندې خبر شوي یې، د دې پس منظر به ستاسو په ذهن کې راغلی وي. امید د رب لرمه انشاءالله چې په خیبر پښتونخوا کې به یو ځل بیا امن چې دی به ژوندی شي، یو ځل به بیا خوشحالي راشي او د طالبانو د ترهګري او دهشتګري چې دا به ختم کړی شي. په اخر کې د نه غواړم اجازت، د الله په امان.